ګرانو کتونکو سلامونه، آداب، احترامات. نن په دې باندې خبره کول ضروري ګڼم چې د افغانستان حالات کوم طرف ته روان دي. د انټرا افغان ډایلاګ یا بین الافغان ډایلاګ چې کومه سلسله ودرېدلې ده د هغې پوزیشن څه دی او بیا د پاکستان رول چې دی هغه څه دی. تاسو ته پته ده چې 13 کال په فروری کې د افغانستان د طالبانو او د امریکې په منځ کې یو اګریمنټ شو. دا اګریمنټ نه بعد دویمه مرحله دا وه چې د افغان طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې به انټر افغان ډایلاګ کېږي، مطلب د هغو په منځ کې چې دی هغه به مذاکرات به کېږي. 2-3 سیشن د هغې وشو، هغه بیا ناکام شو. د هغې نتیجه چې ده هغه په دې شکل کې راووته چې انټرنیشنل فورسز هغې په حرکت کې راغلل. چاینا خپل رول چې دی ډېر اکټیو کو. د هغې سره چې دی ایران د طالبانو سره په اول ځل باندې په دغه حواله باندې د هغې د مستقبل د کردار په حواله باندې یو ډیلیګیشن هلته کې لاړ او تاجکستان او ازبکستان چې کوم دي هغه په هغه پروسس کې انوالو شو. ټول نه غټ یو نوی کلاړي د اوس په شکل کې چې د هغې راغلل په ماسکو کې یو کانفرنس هم وشو. د هغې نوې مرحله چې وه یا نیکسټ سټیپ چې و هغه په ترکي کې و. تاسو ته پته ده چې یو څو ورځې بعد به یو کانفرنس هلته کې کېدو. د هغې په لاس کې یا د هغې په لار کې یو غټ رکاوټ چې دی هغه دا راغی چې جو بایډن چې هغه د امریکې پرزیډنټ دی هغې اعلان وکړو چې موږ به د افغانستان فوجي انخلا چې ده هغه به د سپتمبر د 9 تاریخه پورې کله چې په امریکا باندې حمله شوې وه د هغې پورې به موږ کمپلیټ کوو. بل طرف د طالبانو دریځ چې کوم دی د دوحه اګریمنټ مطابق چې په هغې کې هغه لیکلي دي، امریکې لیکلي دي یا د امریکې حکومت لیکلي دي، نظامي لیکلي دي چې موږ به د 1 مۍ پورې چې دی دغه پروسس پوره کوو. په دې باندې د طالبانو تحفظات راغلل، د هغو اعتراضات راغلل. پاکستان، یو ای ای، ایران، بعضې نور ملکونه چې دي د طالبانو باندې د مشاورت د حده پورې د اثر انداز کېدو کوشش وکړو. خو طالبان په خپل موقف باندې ولاړ دي. بل طرف ته افغان حکومت چې دی د هغه رویه هم ټیک نه ده. یو نوې بیانیه راغلې ده چې موږ ته د امریکې د تعاون یا د هغې د فورسز یا د نیټو ضرورت نشته. افغان نیشنل آرمي چې ده هغه به د دغه وډرال نه بعد خپل کردار چې دی هغه به ادا کوي. مطلب دا دی چې هغه به د مذاکرات ونشي یا د دواړو فریقونو په منځ کې څه مصالحت یا مفاهمت ونشي، نو جنګ به وي د افغان آرمي په ذریعه باندې به حکومت جنګ کوي او طالبان چې دی خو الریډي لګیا دي هغه جنګ کوي. دغه دوه ایکسټریم پوزیشن چې کوم چې طالبانو د ترکي د مذاکراتي عمل نه یا کانفرنس نه انکار کو، په اول ځل دومره غټ سټیپ یا بورډ سټیپ چې دی هغه مخې ته راغلی ځکه چې هغې د ډېره حده پورې باوجود چې دي هغه په اپر هینډ باندې دي. اوس صورتحال دا دی چې د ډیډلاک صورتحال دی او شاه محمود قریشي چې یو څو ورځې مخکې دوبۍ دوره وکړه په هغې کې هم دغه ایشو چې د هغه مخې ته راغلی ده. د امریکې بعضې اعلی حکام چې دي هغې د پاکستان دوره کړې ده. د امریکې نوی وزیر خارجه چې دی هغه یا سیکرټري خارجه هغې هم د پاکستان د متعلقه حکامو سره خبرې اترې کړې دي. د چاینا رابطې هم شوي دي، د رشیا رابطې هم شوي دي. خو غټه ستونزه چې ده هغه طالبانو هغه سخت موقف دی او هم په خپل موقف باندې امریکا هم ولاړه ده ځکه چې د هغې نه بعد د امریکې له طرفه څه داسې اشاره نه ده راغلې چې د ترکي د کانفرنس لپاره به هغې څه هوټل داسې ګام اوچتی چې د هغه په نتیجه کې د ډیډلاک به ختمېږي. نو دا د پاکستان دپاره، د ایران دپاره، د افغان ولس دپاره ډېر تشویشناک صورتحال دی. افغان طالبانو چې کوم سخت پوزیشن اخیستی دی په هغې باندې خلک نیوکې هم کوي. خو چونکې د هغو سره اګریمنټ شو، په اګریمنټ باندې عمل درآمد ونه شو، د هغې په نتیجه کې دغه ډیډلاک مخې ته راغلی دی. بل طرف ته د امریکې موقف چې دی په هغې کې هم ته لچک پکې نه ښکاري. په دې صورتحال کې راتلونکي چې دی یا په مستقبل کې څه منظرنامه جوړېدی شي په هغې باندې نه صرف دا چې افغان ولس د هغې نه ډېر زیات پریشانه دي، ډېر زیات د تشویش په نظر باندې ورته ګوري، بلکې پاکستان، سنټرل ایشین سټیټ او بیا ایران چې دي دا کوم چې د ګاونډیان ملکونه دي هغې کې نه صرف دا چې ډېره زیاته پریشر دی هغه خور شوی دی، بلکې تاسو د پټې واقعه وکته دلته کې بعضې نور اطلاعات هم داسې دي چې د ټي ټي پي بعضې ګروپونه چې دي هغه اکټیویټ شوي دي. د هغو شاته بعضې د داسې کردارونو یا داسې ملکونو یا ریاستونو یا د هغو د ادارو چې دی د هغې موږ ته لابینګ ښکاري د پراکسس په شکل کې چې پاکستان کې هم مشکلات پیدا کړي. په دې صورتحال کې
پکار دا ده چې د اشرف غني صاحب یو سټیټمنټ چې کوم مخې ته راغلی دی چې د پاکستان په باره کې ډېر وخت بعد هغه ډېر سخت رویه اختیار کړې ده او دا هغه سټیټمنټ لبلباب دا دی چې هغه یو ځل بیا د افغانستان د دغه حالاتو ذمواري چې دغه پاکستان باندې اچوي نو ضرورت دا ده چې د دغه رویې نه په دې حواله باندې ډډه وکړی شي چې د پاکستان کردار چې دی هغه نه صرف دا چې اشرف غني صاحب عبدالله صاحب د افغان میډیا بلکې انټرنیشنلي د امریکا د پریزیډنټ په لیول باندې هم د یو ان او په لیول باندې هم اپریشیټ شوی دی نو پکار دا ده چې یو خو دغه ډیډلاین ختم کړی شي او بل افغان حکمرانان چې دي هغه د ریجنل پیس لپاره یا علاقایي امن لپاره هغې د داسې سټیټمنټ نه ډډه وکړي چې د هغې په نتیجه کې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې بدګماني پیدا شي شک پیدا شي ځکه چې د افغانستان کردار چې دی د پاکستان کردار د افغانستان د امن لپاره هغه یو مسلمه حقیقت دی پاکستان د افغانستان د حالاتو نه د ټیرریزم په پس منظر کې یا د سی پیک په حواله باندې یا د ریجنل پیس په حواله باندې دا تعلق هم نه پاتې کېږي نو دوه ګزارشات چې دي یا دوه پوینټس چې دي هغه ډېر اهم دي یو دا چې طالبان او امریکا په خپل رویه کې چې دی لچک پیدا کړي او بل دا چې افغان حکمرانان هغه د پاکستان د رول په باره کې یو پازیټیو لاین یا ډایرکشن والي چې د دې امن دپاره یا د دغه انټر افغان ډایلاګ د انعقاد دپاره پاکستان ته چې څومره پورې ممکن وي چې د یو مثبت او بنیادي کردار چې دی هغه ادا کړي ډېر زیاته مننه